نبی صلی الله علیه وسلم هغه بیا ولاړ دی په مانځ باندې الله ته جاړي فریاد شروع کړل دی جړا شروع کړل الله ته الله پاک جبرائیل امین ته وی چې جبرائیل امین ازا لا شا زما د محبوب نه تپوسو کا زما حبیب نه تپوسو کا چې ته ولې جاړي جبرائیل امین راغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو تپوس کوي ما یبکیک یا رسول الله اے د الله حبیبا تاسو ولې جاړئ دا دومره جړه دا دومره فریاد ولې کوئ څه وجه ده چې دومره جړه کوئ څه وجه ده چې دومره جړه کوئ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته مخکې نه وی چې زه ما ته پته الله چې تا جنت زما دپاره تیار کړل دی لیکن د خپل امت په غم کې جاړم یا رب امتی 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 خپل امت غم دې را سره د خپل امت په غم کې زه جړا کوم یودم دا آیات غرا نازل شو ولسوف یعطیک ربک فترضا اے زما حبیبا خفقیگم غمجن کیگم اللہ بدرل دمر در کی دمر بدرل در کی فترضا چی تب بیا خوشحال شی تب بیا راضی بل مجلس دے صحابی پاسی د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کی اے دا اللہ حبیبا ستاسو بارکی خو اللہ ویل دی چی ولسوف یعطیک ربک فترضا چی دمر بدر لدر کی دمر فترضا چی تب بیا اغا راضی شی تم خوشحال شی و دا اللہ رسولہ تم منگ تا داو خبرو کا صحابه تپوس کوي چې موږ په دې خبره باندې پوه کړه د الله رسوله چې آخر ته به کله راضي کېږي ته به کله خوشحالېږي الله وایي زه به درله درکوم چې ته به خوشحاله شي نو ته موږ ته دا خبره وکړه چې ته به آخر کله راضي کېږي خوشحالېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخکې نه فرمایل اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار زبا تر آغا وقت پوری نرازی کیگم سو پوری زخ پر طول امتیان پا جنت کیو نوینما سو پوری چطول امتیان ما خپل پا جنت کی